باندې یو مریض کال وکړو چې رستم ټایپ ډي کټیګر هسپتال ته راغلی یم، ډاکټر هم نشته او ټیکنیشن هم نشته. مونږ چې کله رالو په خپله باندې او د شپې هغه ډرس هم دی تاسو کتې شئ، وده و ارام هم کو، دغه ټلیفون سره راویښ شومه او چې کله معلومات مې وکړل چې واقعي رستم ټایپ ډي کټیګر هسپتال کې ډاکټر او ټیکنیشن نه و. دلته چې رالو معلومات مې وکړل نو کوم چې کلاس 4 دي، دوه په ډیوټۍ باندې موجود، یو چوکیدار دی او یو چې کوم دی ورسره وارډ بوای هم دی، هغې موجود دی. تپوس مې وکړو ډاکټران صاحبان هم نشته او ټیکنیشن هم نشته. زه خفه په دې شمه چې تحریک انصاف حکومت دی، ام پی ای چې کوم دی هغه هم د تحریک انصاف دی. عمران خان رازادول لپاره روزانه احتجاج کیږي، کله رستم چوک کې کیږي، کله چرغولی کې کیږي، د خپلې پارټۍ د کارکنانو لپاره احتجاج کیږي، لیکن د رستم د عوامو لپاره هیڅ احتجاج نه کیږي. دغه ام پی ایس صاحب چې کوم د رستم عوامو ورته ووټ ورکړی دی، 240,000 ووټ یې اخیستی دی، لیکن هغه سره نن دا غم نشته چې زما هسپتال کې څه حال دی، دې هسپتال ته به غریبانان نه راځي کو نه به راځي، دا خلک به چېرته ځي؟ اوس دلته په رستم تحصیل کې چاته ایمرجنسي جوړ شو به چېرته ځي؟ تر دې پورې دا تقریبا دا 2 غنټې وشو چې ډاکټر هم نشته، ټیکنیشن هم نشته او مریضان چې کوم دی بار بار راځي. اوس هم دی یو ګاډی راغی کېدای شي مریض پکې چېرته دغه اندازه نه لګي. او زه دې ټایم کې به اوس زمونږ چې کوم ام پی ایس صاحب